أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. دویم درسو در رمضان المبارک مخکنی درس کی فضائل قرآن منگت سے ذکر کریو او څه فضائل قرآن کریم نننی درس کی ذکر کو. مخکې منگا د نبوت فرائض او زمیداری څلور ذکر کړي وي. او د قرآن کریم چې کما د قرآن کریم آیاتونو داغی اتا فوائد هم ذکر کړیو. حدیث کی راضیه ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نواوری دل د الله پیغمبر او فرمایل اقرأوا القرآن مومنان قرآن لولی فإنه يأتي يوم القيامة قرآن با پورز د قیامت باندې راشي شفیعا لأصحابه اخبل لستون کو لبا سفارش کئی. مقصد حدیث دادے کہ صاحب قرآن کاغا دا قرآن پا تلاوت سرویلی او کو قرآن کریمی پا معنی سرویلی داغی دا پارا با د قیامت په ورځ باندې سفارش کوي شفیع بای. او ترمذی کې یو روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ويقول الرب تبارك وتعالى اللہ رب العزت فرمائی دیتا حدیث قدسی وی من شغله القرآن عن ذکری چاله چی مشغول کو قرآن کریم زما د یاداشنا. قرآن کریم کی مشغول دے دائی پا تلاوت کی او دارنگی دائی پا درس و تدریس کی ومسئلتی او دو غختلونا
ان دینه مشغوله دی چې یاره زمانه څه وغواړي دومره فرصت او ټیم ورسره نشته چې سوال د الله تعالی نه د خپل ضرورت او د حاجت وکړي الله یعطیته افضل ما اعطی السائلین زور کوم دی بنده لره زیات دا غسنا چې ورکولی شي سوال کوونکو لره چې څوک یې غواړي که نه څه د هغې نه الله وایي دله زه ډېر ورکوم چې کم سړی د قرآن کریمه په درس او تدریس کې مشغوله دی او بیا د الله نبی وایي چې الله وی وفضل کلام الله تعالی على سائر الكلام كفضل الله على خلقه غرواله د کلام د الله تعالی په ټولو کلامونو باندې فشانتا د فضل د الله په مخلوق باندې دی لکه څنګه چې د الله غرواله په مخلوق دی نو دارنګه د الله د کلام غورواله پټول کلامونو باندې پټولو خبرو باندې پټولو کتابونو باندې دا داسې فضیلت لري لکه د الله غورواله په تمام مخلوق نو دا کلام د الله د کلام دی وجنا امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمائی چې قرآن کریم کې د الله محبت مزمر دی مزمر معنی پټ دی او انسان د دې قرآن په وجه باندې قرب الهی حاصل قرب الهی ګوره د قرآن کریم څو الفاظ دي په نوم کې قاف را حمزه او نون څلور ټکي دي دې څلور وانو ټکو کې د الله محبت پټ دی امام رازی رحم الله فرمای د قرآن اولنې لفظ وی قاف دی د قاف معنی څه ده قرب الهی دی وجنا غوي وی الذي يقرأ القرآن هاغه سړی چې هغه قرآن لولي يتقرب الى الله نو دا الله تا ډیر نږدې وي د نور مخلوقنا و دې سره قرب الهی حاصلېږي انسان نو صاحب قرآن دا الله ته ډیر نږدې وي په نسبت سره د نور عبادت گزارونه دی وجنا امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمای چې ما د الله دیدار په خوب کې او کم سل کرته وکړ او په هر کرته مې د رب نه پوښتنه وکړه چې یا الله تا ته بنده په کم عمل باندې ډیر نږدې کیږي نو پیغام وشو چې یا احمد
انما يتقرب العبد یقینا ما تارانی زیکی گی بندا بی کلامی زما په خبرو باندې مراد سا په قرآن باندې ما تا چې بندرانی زیکیږي نو زما په کلام باندې الله ویرانی زیکیږي دویم لفظ قرآن را درا درا معنی صدا رحمت الہیہ هو الذي يقرأ القرآن آغا سڑی چلولی قرآن لرا ينزل عليه الرحمة رالیگی اللہ پدی بنده بانی رحمتون لرا سبب دار صدی در رحمت تی دینم کی امام رازی رحم اللہ دا قرآن کمال لی درام رحمت دریم لپس دینو حمزه دا حمزه معنی صدا د دې درې معنی علما وکړي یو معنی دا کیا چې مراد تنا انعام الهی دی ان آغا بندا چې قرآن ولی نو باغی باندې الله نعمتون راوری الله نعمتون دی بندل ورکی دنیوی او اخروی سلورم لفظ قرآن نون دی نون دو نون معنی دا نصرت الہیہ هو الذي يقرأ القرآن آغا سڑی چال ولی قرآن لرا ينصر الله نو اللہ امداد کیا دغب بنیادم دغب بندا دا اللہ را طرف سکی گی امداد دیو جن امام احمد بن حنبل وی چی دا قرآن کریم و تلاوت و پتدبر کی محبت الہیہ مزمر دیا پٹ دے پکی ذکر خو اللہ بندل خصوصی نعمتون ورکی دا قرآن پر ذریعہ باندی و دے وجنا حدیث کی راضی ترمیزی کی روایت دے حارس الاعور دا فرمائی وی مررت فی المسجد فاذا الناس یخوضون فی الاحادیث زویا پا جماعت بانی تیر شما آلتا چه خلق ناس واغیا پا خبرو کی مشغولو عام خبری کولی فدخلت علی علینا نویزد علی رضی اللہ تعالی عنہ خوالر عالما و اخبرته نما ولاد دا کسانو خبر ورکلو چه خلق ناسی جماعت کی او دیا خبری کئی اسی علی رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل او قد افعلوها قلت نام دیدسی سناسی فضول خبری کئی دا قرآن تلاوت نکیا وی ما توی چی آو امدار انگی ناسیا دا قرآن تلاوت نکی اسی خبری کئی
وی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل اما انی سمعت رسول الله، خبردار ما د رسول الله ناوری دلی دی، یقولو فرمایلی الا انها ستكون فتنه، خبردار نزدې دا چې فتنه براشیا، شرونا فسادونه براشیا، مختلفه جماعتونه و پیدا شیا. قلت ما تویل مل مخرج منها یا رسول الله، اے د الله پیغمبر د دینا د خلاصي لار بچي، لار د خلاصون بد دی فتنو د شرونو نچي. وی د الله نبی فرمایل کتاب الله، د الله کتاب، د الله په کتاب باندې بخلاصيږي، لار د خلاصونم کتاب الله ده. نو ګوران نجات ذریعہ په وخت د مصائبو کې، په وخت د شرونو د فتنو کې قرآن دی. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بهما، دعا چیزونه می تومت پری خودلا، ما تمسکتم بهما کو بده دوانو بانی منگولی اولگولی او عمل کمرا وستلا، لن تذلو اس کلبا گمرا نشیا، سمد تپری خودلا کتاب الله و سنتی، یو د الله کتاب یو سنت اخپل، یو د الله کتاب دی یو حدیث رسول الله دی. و دی حدیث مبارک کې موي علی رضی الله تعالی عنہ چې ما د الله د نبی نو اوریدلا چې د دعا د خلاص لار صدا کتاب الله، د الله کتاب، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، و دې قرآن کې خبر دې دا غسا چې مخکې ساسونه کم قومونه تیر شوي، مخکنی واقعات دې پکې کړي، آج قصې نه دی، د عبرت نه ډک دی چې دا کارونو نه ګوره ځان بچ کا، ځان ته نه اوساته کم چې مخکنو قومونو کړي، قوم د فرعون کړي، قوم د لوط علیہ السلام، قوم د شعیب علیہ السلام، قوم د صالح علیہ السلام، ول الله تبا کړي دي، هلاک کړي دي چې کارونه ونه کیا. فيه نبأ ما قبلكم، ودې کې د مخکنو امتونو خبر الله درکړي، وخبر ما بعدكم، ودې کې خبر دی دا غڅا چې د قیامت پوری کیږي، علامات قیامت جرس سبا سے کیږي قیامت پوری. وحکم ما بینکم، ودې کې حکم دیا هغه خبرې دیا چې تاسو په منځ کې دي. څه خبرې مراد تینا هغه فرایض دیا چې عمل کې راوستل پکار دي. اڅ کې ذکر دی قرآن کې، لکه امام قرطبی رحم الله سورۃ بقره کې الله زر حکمونه ذکر کړي، داینه به ځان خبره. سورۃ فاتحه ته ام القرآن ویلې ده، مور ده د قرآن، اکی احکامات دي د الله، دا غینه به ځان خبره. کم پرایزی عمل کې راوصل پکاري، او کم حرمات وینه دا غینه ځان ساتل پکاري، اجتناب ته پکاري د نواهیونه. نو حکم ما بینکم، حلال و حرام و باس، د اسلام د شرائع و باس، د معاملات و باس، د حق او د باطل باس، دا قرآن کړي دی. قرآن وی دینا بخبر شي. هو الفصل ليس بالهزل،
او دا قرآن فرق راوستون کې دیا وما بین د حق او د باطل کې لیس بالهزل دا څه غب شپ او د ټوکو خبرې نه دیا هو الفصل دا فرق کوي په ما بین د حق او د باطل کې لکه عبد الله بن مبارک رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه ویل حقیقت کې انسان څوک دی او صاحب قرآن چا قرآن ویلې دی نو دا کامل انسان دی حقیقت کې دا انسان دی قرآن نه ویل نه دی خبره شکل دی انسان دی خو خوی او اخلاق وی د زناور دی بیا زناور دی دیو جن امام رازی رحم الله وی قرآن کریم دا فرق کوي په مابین د حیوانیت او انسانیت کې یعنی آسړی چې د قرآن نه ځان خبر کی انسان دی آسړی د قرآن نه دی خبره هغه حیوان دی وی فرق کوي په مابین د انسانیت او حیوانیت کې د الله نبی هو الفصل ليس بالهزل دا فرق کیا په مابین د حق او د باطل کې دا د ټوکو او د غب خبرې نه دی من ترکه من جبار قسمه الله چا چې پرې خو د قرآن د وجې د تکبر نه نو الله به هلاکي دلرا د قسم معنی څه ده ماتول محدثین معنی کوي تباه بدي کې الله د کبر د وجې نه د تکبر د وجې نه د قرآن وانوري قرآن ته د غوږ کې نه ښودلو ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله او چا چې ولټا هدایت د قرآن نما سوا په بل کتاب کې یا د قرآن نما سوا په بل طریقه باندې اذله الله نو الله با گمراه کی دي سړی لرا د قرآن نما سوا غره بل شي کې هدایت بنلټ د هدایت کتاب څه دی صراط مستقیم څه دی قرآن ان هذا صراط الله اذا زما لار ده فتبعوا دي بسروان تابعداري وکیا وهو حبل الله المتين او دا د الله رسیدا مضبوطه حبل الله دی د الله رسیدا او بیا مخینواتو کی راضی چې قران کریم دا رسای ګوره د الله دا د اسمان ناراضوند شوی دا عبد الله بن مسعود وی رضی الله تعالی عنہ وی دا قرآن ان هذا القرآن مأدوبات الله وی دا قرآن دا الله دی سرخان دیا فمن دخل فيه فهو آمن سوک چه ننوتو دیتانو دا با محفوظ وی د شر او د پسانده به دا محفوظ وی نو دی حدیث کې موي چې وهو حبل الله المتين دا د الله رسید مضبوطه انس رضی الله تعالی عنہ وی کنه دا آیات د بقره په تفسیر کې چې دا د الله رسیدا واعتصموا بحبل الله مانګولې ولګویا د الله پر سای باندې مراد تنه سره حبل الله کتاب الله د الله کتاب وهو ذکر الحکیم او دا نصیحت دا قرآن د حکمت نډکا وهو الصراط المستقیم او دا قرآن دا لارا نیغه برابرا لارا دا خوصی دا نیغه دا اللہ ترسون کی دا وهو الذي لا تزيغ به الاهواء دا کتاب دے جدا نک گیا خواہشاتو لرا دو مقصد دی اے چه قرآن لولی کنه او قرآن وی
نو خواهشات بدین را لیا دا بدین گمراه کئی بیلاری کئی بدین. دویم مقصد دا دیا لا تزیغ به الاهواء نشیا گمراه کولی او نشیک گولی تالرا خواهش پرستیا. لا تلبس به الالسنا او نا گڑوڑی گیا پدے بانی جبا. اے قرآن چوی اللہ آسان کرے. قرآن کریم کے اللہ وی کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ مانگا لاوی آسان کرے دے دا قرآن او دا ذکر فهل من مدکر آیاشت دے اللہ ویا چوک نسیت تغستون کیا چوک یاد کی دس چوکشتا نو جبی نگر وڑیا. دویم مقصد دا دے وَلَا تَلْبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَا او نگر وڑ کی گیا دے قرآن سرا نوری جبی. دا موجز دیکن کٹ دیر فصیح کلام اکی خ عربی جوڑ کی خ شعرون جوڑ کی و دا قرآن سرا مناسب نئی. دا سرا و پسات و بلاغت کی اوزے کی دلی نش. ولا یشبع منه العلماء او دسی کتاب دے دا اللہ نبی ویا چی نمڑی گی دا دین علماء لگیا اسنا یو ٹکی کی لگیاش یو عالم دی آغا 300 جلد کتاب لکلی امام خلیل وطوی دولکا تفاسیر پا قرآن بانی لکلی شوی و یو بسم اللہ بانی 8 جلد تفسیر لکلی صرف پا لپس دی بسم اللہ و دی بانی تفسیر 8 جلد لکلی. نو علماء دا دے دا تفسیر آو دا تلاوتنا او دا دے دا وایلونا دا نمڑیگی. ولا یخلق عن کثرت الرد او نزڑیگی دا قرآن دا زیادوالی دا ویلونا نزڑیگی دا قرآن چی څومره الولی کنه آغمره لذت او خون پیدا کئی. دا بنی چی یو سڑی وی مړه دا خو می دا څو ځل واورید ندا قرآن کریم چی څومره وی اقمره به لذت پیدا کئی خون به پیدا کئی. نو د دې لذتونه خوندونه دا زړیږي نه سات په سات بنا نور ایمان بری تازه کی او ویلو ته به نور شوق پیدا کی. ولا ينقضي عجائبه او نختمی د دې عجائب عجائبات نختمی د آیاتونو ناشنا خبری. هو الذي لم تنتهي الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا. دا کتاب دے چی جناتم نو منشویا چی کلے واوری دا قرآن نو قالو ویلا انا سمعنا قرآنا منگاوری دلے دے ناشنا کتاب قرآنا عجبا ناشنا کتاب یهدی للرشدی دا لارخی کامیابیتا فآمنا به من ایمان روڑے فدی باندی. من قال به صدقا دلا نبی ویا چا چه دا قرآن وینا وکڑلا نرشتینه دیا قرآنی وای رشتینه دی. ومن عمل به اجرا او چا چه عملو کو پا قرآن بانی نو اجر و ثواب با ملاوی گیدتا. ومن حکم به عدل او چا چه پیسلا وکڑلا پا قرآن بانی نو عدل انصافی اوکو. ومن دا الیه هدا الى صراط مستقیم او چا چه دعوت ورکو دی کتاب تا نو د خودن وکڑا د سمی نیغی برابر لاری. گوره دی حدیث که دا قرآن کریم لوی فضیلت بیان دی د فتنو نه نجات دی
د فیصلو کتاب دی عجایب نه ختمیږي علما ترې نه مړېږي په لوستلو باندې زړېږي نه لذتونه خوندونه نه ختمیږي څومره چې لولې هغومره به شوق او ذوق ما د نورم زیات دا پیدا کیږي دی وجنا ابي شريح الخزاعي اغوي وخرج علينا رسول الله ومن رسول الله روت اليورس فقال ذا الله نبي فرمال ابشروا ابشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله شریح خزائی وی دا اللہ نبیو فرمائے زیر والی زیر ولی تاسو گواہی نور کویا چه نشت دے بل معبود ما سوا دا اللہ نا حق دا بندگی دا غیو اللہ دے او زاد اللہ رسول ما صحابه ویل قالو نعم دا گواہی خور کو منگا چه الہم یو دے تدا اللہ رسول قالوا افرمال دا اللہ نبی فإن هذا القرآن سبب ترفه بيد الله وترفه بأيديكم دا قرآن کریم رسید دا اللہ یو طرفی فلاستا اللہ کی دی او بل طرفی فلاستا سو کی دیا دا رسید اللہ دا یو طرفی تاسونی ولی دیا بل طرفی اللہ لاسکینی ولی دی کما یلیق بشانی فتمسکو بیهی مانگولی ولگویا پدی قرآن باندی فإنكم لن تذلوا هیچ کلا با گمران شئی ولن تهلكوا بعده ابدا او نبا تبا شئی و حلاک بشئی رسد دی قرآن همیشا و یو ظلمانی با حلاک و تبانش هیچ کلا با گمران شئی و بدی رسی بانی منگولی ولگولی او کلکم راونی نگورا سبب دیرسا د خلاصي د نجات د دنیا او د آخرت چې کله عمل وکي په دې باندې دیو جن عبد الله بن مسعود فرمای رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان هذا القرآن معدوبة الله فتعلموا معدوبة الله ما استطعتم دا قرآن کریم دا اللہ معدوبہ دا ازدہ کئی دا قرآن کریم نا خوراک کو کئی خوراک دا دیدی سارخان نا خوراک کو کیا سمرہ چه ساسو طاقت ویا إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين دا قرآن دا لار سيدا أو دارنا دخكارا والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به او دا شفاء دا پیدا من دا شفاء دا یو روایت کی راضی کن والعسل شفاء گبین شفاء والقرآن كله شفاء او قرآن طول شفاء شفاء دا کم زی چوی کنا شفاء دا وعصمة لمن تمسك به دا قرآن کریم دا بچاو دیا سبب دے دے حفاظت خو آغا چالا را چاچی پی منگولی ولگولی ونجات من تبعه
او د نجات سبب او ذریعہ دا داغه چا د پاره چا چې تابعداري وکړه د قران. لا يعوج فيقوم، لا يعوج فيقوم ان ناکه ولشیا بندا فيقوم نسید کولشیا په دې قران باندې چې کله د شوبات پیدا شي کنه او کله د ایمان کې فرق راشي، اعمالو کې د فرق راشي، زره د سماول سید کول صحیح فيقوم په دې معنی سید کولشیا. ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه. د دې په ذریعہ باندې کاغذ سیده کولای شي، عجائب نه ختمي او د دې لذتونه د ډېر ویلې د ډېر ویلو د وجنه وینه ختمي. ولا يخلق عن كثرة الرد، مخکې روایت کې تیر شو. نو قرآن کریم باندې ځان مشغوله ساته. دا په ځان لوالي کې مرګره دی، په سفر کې دی مرګره دی، په حاضر کې دی مرګره دی، په ځان لوالي کې مرګره دی، په ټیم کې اساس سره وای. کوتا د دنیا نه لاړ ولې نشي؟ نو په حدیثو کې راځي دا به ملګری هر صورت به جدا جدای. لکه یو حدیث کې راځي چې کله بنده قبر کې کېښودلی شي، وی دا چې کله قرآن حفاظت یې کړی، قرآن یې لوستلی، عمل یې کړی، نو د سپینو جامو په شکل باندې یو ښایسته هلک د خواله را روان، ځوان هلک ویا. دا مړی ورته وایي من انت، ته څوک یې؟ نو دا هلک ورته وایي انا القرآن، زه قرآن یم، هغه قرآن یم چې تا به لوستلی په دنیا کې. خان سل راغلی ما انا اشفاو لک، ایز استا سفارش کوما، سفارش لدی راغلی. آمخ کی روایت کی تیر شو گئے چې صاحب قرآن لبا قرآن سفارش کی. دیو جن عبداللہ بن مسعود وی رضی اللہ تعالی عنہ وی ان هذه القلوب اوعیة فاشغلوها بالقرآن. دا زړونه وای دا لوخي دی، دا زړونه دا لوخي دی. فاشغلوها بالقرآن، دا لوخي په قرآن باندې مشغوله کیا. لوخ کې څوک څار چي کنه. عبد الله بن مسعود وای دا زړونه مې انسانانو لوخي دی، نو دې لوخو کې سوا چویا. فاشغلوها بالقرآن، په قرآن باندې مشغوله کیا، قرآن پکې واچوا. ولا تشغلوها بغیره، او د قرآن نما سوا په نور شینو یې مشغوله کوا. په قرآن یې مشغوله کیا، د قرآن نما سوا په نور څه مشغوله کوا. نو ګوره زړه کې مزید سره ورکه قرآن لورکه. او مخی روایت کی تیر شیو کنه دا ابو ذر غفاری جا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوال رالی او دا اللہ نبی تے او فرمائلا انی اخاف وانا تعلم القرآن، زویریگم قرآن لولما ولا اعمل به خو عمل پینا نکوما، نو اسنا چه اللہ می الٹا جہنم تا پیوانا چاہی. نو رسول اللہ تفسویلیو لا يعذب الله قلبا اسكنه القرآن، دا سیاسل الله عذاب نور کیا چا قرآن لازه ورکڑی وی، چی زی ورکڑی وی دا سیزللا الله عذاب نور کیا.
عبد الله بن مسعود وی رضی الله عنه دا زړونو دا لوخي ما په قران باندې مشغوله ساتي. دیو جنا عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وتعلموا كتاب الله تعرفوا به وعملوا به تكونوا من اهله. اے دا الله کتاب ازدا کیا قرآن یاد کیا قرآن ولولی تاسو با او پیجان دلی شیا او با پیجان یا پدی بانی خپل رب لرا وعملو بیهی او عمل کوئی پا قرآن تکونو من اهلیه نو تاسو با دا اللہ اهل وگرزئی. اهل با دا اللہ شیا اهل با دا قرآن شیا و عملم پا قرآن کول. عبداللہ بن مسعود فرمائی رضی اللہ عنہ وَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَقْرَأْ وَكُتْسُوكَ إِرَادَ لَرِدَ عِلَمَ چه علم ازدکم فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ نویداد والولی قرآن فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یقیننا پدې قرآن کې علم د اولنو او د رستنو دی. د مخکې نه خبر شي کنه رستنه خبر شي مخکې څه شوي دی اوس را روان به څه کې کمې فتنې بیا لارې د نجات لارې به څه یا نو پدې کې علم د ما قبل او د ما بعد دی. دیو جن عالم د قرآن چی کنه دا ډېر هوښیار او پوهه پارسه باندې اگر چې عام دنیادار خلق دې تر ساده ګمان کوي دی وای دی په څه باندې غنی نه پوي ان کې دی پارشي باندې پويږي د دنیا په ګټولم پويږي د ملک په چلولم پويږي ور صحابه کرام کم یو ایمه کړو بیا کړو کم یو دولت سم دی الله سم شپانه سم کړو کم یو د ایم بی بی اس کورس کړو کم یو انجینیرینګ کړو کم یو صحابیہ نور کم دنیای ڈگری حاصله کړي و او ډیګری اعلی حاصله کړي و سی قران یاد کړي د الله د نبی نه قران لوستلو قران باندې عمل کړي نو چې قران باندې د عمل کو قران دې نه یاد نو بده کې علم دا اول نو دا اخیرنو د رستنو نو پوهه شولې کنه په مخکنی او رستنی حالات باندې به پوهه ټول علوم دی په قران کې نو لوی د فضیلت کتاب دی. دیو جن ګوره حسد چې ده کنه دا کبیره ګناه ده د چا سره حسد کول. لیکن حدیث کې راځي عبد الله بن عمر اد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل کړي چې لا حسد الا فی اثنین یا فی اثنتین. حسد سیالی دیتا غیبتا وی غیبتا سیالی کول مقابله کول دا جائز نه ده مگر په دوو چیزونو کې جائز ده سیالی د چا سره ا دو چیزونه څه دي رجل نتاه الله القرآن یو سړی چې الله ولا په د قرآن ورکړي وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار دا مشغول دی د قرآن فدرس او تدریس کیا د قرآن په ویلو کیا پڅې ساده شپه پڅې ساده ورځ کیا نو دی باندې یو سړی سیالی د سو کی مقابله وکړي چې رمان داسې قرآن یاد کړي وي ما په قرآن کې دا صفه حاصله کړي او ما د امت مسلمه ته قرآن ویلیا او قرآن طرف ته میرا بللیا نو د سره مقابله سیالی جایز ده داو کده سي مقابله وکړه. او دویم ورجلون آتاه الله مالا دویما سړی چې الله ولا مال ورکړي په دنیا کې حلاله وهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار د الله نبی وای دا سړی لګیا پڅې ساده شپه او پڅې ساده ورځ کې د الله په لار د دې حلال مال نه پیسې خرچ کوي صدقات کوي خیراتونه کوي نیک کارونه کوي
نو دی باندې یو سړی سیالي د سو کې مقابله چې مال الله دې حلال مال لا کړې وي او مام داسې خدمات کولې صدقات مې کولې د نیکو کارونه مې کول نورا دنیا کې رشا سره مقابله کول یا پاشیاو کې د یو بل سره سیالي کول دینه من راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی روایت دی و من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه چا چې یو حرف د الله د کتاب نه ولوستلو نو د لبا یو نیکی ویا والحسنه بعشر امثالها او دغه نیکی با لس چوندویا لا قولو د الله نبی ویا زنوایما الف لام میم حرفنا چې الف لام میم یو حرف دیا ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف ای الف لام میم کې درې حروف دي الف ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی او لام ځان له حرف دی فالف لام میم د تدیرش نه کوي ملاوش دیرش نه کیا په یو الف لام میم ته ملاوي نو چې کله یو سړی وګت سورۃ د قران وای لولیا دای د نه کو څه مقدار بیان دی مال عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب اغه سره چې داغه پسینه کې د قرآن څخه حصہ نه وینو دا پشان تا دوران کاندر دیا یو سړي بدل کې د قرآن څخه حصہ نه د قرآن نه خبر دې زمانہ کې ډېر خلک نه لفظي قرآن ویلې نه معنی د قرآن ذکر نو لفظي قرآن هم نه ویلې نه خو د لوی نقصان سره مخامخ او چې لفظي قرآن ویلې خو په معنی باندې ځان نه پوهه کړي نو دا بیا هم د نقصان سره مخامخ دی ولی علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي کن وای پتشا تلاوت کی څه پیدا نشته چې بلا تدبری تدبر پکې نه سوچ پکې نه فکر پکې نه احکامات په نه پیژنیا حکم د الله په نه پیژنیا آسی توتی چوری خوریا او تلاوت نه خطیا وی بلا تدبر بغیر د معنی نه بغیر د سوچ او فکر نه تلاوت کول علی رضی الله تعالی عنہ په دې به نشته دی او داغي طلب بکې چې قران کریم باندې معنی یاد کما تدبر پکې حکم نوران کندر یو ته ویلې دی هغه سره تا هغه بدن ته چا کې د قران څخه حصہ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ فرمایله لا تغبطن فاجرا بنعمت فانك لا تدري ما هو لاقٍ بعد موته اے صاحب قرآن اے دا قرآن نسن کیا ورا چرتا دوکن کی تالرا یو فاجر سڑے پا نعمتونو باندی اے دا دنیا نعمتونو دا چاوین آئی تبیا پسخے گیا چی پلانی خکور جوڑ خگاڑے ور سر دیا زمکی ڈیر دیا جامع خدا پیزار خدیا نانا دا دے گورا دوکا چرتن کی دا اللہ نبی ویا پا نعمتونو باندی فإنك لا تدري قننا تا تپت نشته مؤمنا ما هو لاقٍ بعد موته چې د تبات سملاویږي رسته د مرګنا ان له عند الله قاتلا ويدلرا د الله په نسبانی یو وجن کې دی چې دله په وجن قاتل دی اڅ شي دی لا يموت چې وجن بنا یعنی النار ور دی ور لا يموت فيها ولا يحيى الله وینه با پکې مري او نه به ژوند ویا نو صاحب قرآن صاحب الدین شرط دی ګورا دوکنه کیا د دنیا دارو نعمتونه الله دې لره د قاتل لیا چې وجنی بینه قاتل څوک دی قاتل ما هغه ور د جهنم دی ور د جهنم کنه به ژوند دی او نه به مری
دیو جنا خوابی حریرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمال ویلیا با حریرہ تعلم القرآن وعلمه فإنك إن مت وأنت على هذا زارت الملائكة قبرك یا با حریرہ والقرآن وایا یا قرآن کریم بل چاہتا ازدکا یا علم شد قرآن یا طالب شد قرآن فإنك مُتَّا كُتْ چرت مرشولی وانت على هذا او تپدی صفت وی پکم صفت بانی وی یا عالم یا دا قرآن طالب ویا او مرگ دلرالی زارت الملائکت قبرک یا با حریرہ دا اسمان نبدی ملائکہ دا قبر ملاقات لرازی وای با ملائک دا صاحب قرآن دیا دا علم دا قرآن دا طالب دا قرآن نو گورا چی عالم نیکند نو کم از کم طالب العلم خوزان او گرزا وکر عذر او بانا دینن سبا ورکلا و خوبون بانی استڑی شویا و ٹک ٹاک بانی استڑی شوی پا بیسبوک بانی استڑی شولیا و پیسو بانی استڑی شولی دا بازار پا چکرون بانی دولس میاشت استڑی شولیا زنانه په غیبتونو باندې په جغلو باندې په پردو مړو باندې په خادیانو باندې په ختمونو باندې ستړي شویا اوس خدای یو مشت قرآن لور کړه کم از کم حق خدای کنه د قرآن یو میاش چې دا خو الله لور کو چې د خپل نفس اصلاح وکړي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم ويكون عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا فتهلك لا نبي ويا عالم شا يا طالب العلم شا يا ديو خادم شا ولا تكن رابعا فتهلك او څلورم جوړېګا برباد بشیا او بل روایت کې دا سراجي كن عالما او متعلما او خادما او محبا یا عالم شا یا طالب شا او یا خادم شد دیو او یا محبت کون که شد دیو مین خو سکو کن دسی خو ما وکنه چه دا وزگار دیا وزگار دی وزگار وی دا بازی وی کنه وی دیونا کار وک شوی دسان وی لگی شیا دا غرمی پوری لگی او بیا پروجه پخلبانی بیا دا دو دریو پوری لگی داوی وزگار ندیا دا اللہ نبی و یا خوصا کم از کما مینا کوا محبت کوا ولا تکن خامسا فتوح لکا او پینزم مجوڑے گا اللہ با دی برباد کیا تو سکو رگریوان کی زکم طبقہ کیم عالمی طالبی خادمی محبی ما مینا و سرکوما دیو جن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبر رسول اللہ فرمائل ویلیا علی تعلم القرآن وعلمه فإنك إن مت وأنت على هذا مت شهيدا ویلیال قرآن وایا یاد بلچانا قرآن ازدک یای بلچاتا اخایا او پا دی حال دل مرگ رالی چه دا قرآن طالب یا دا قرآن عالم وینو مت شهیدا نوی مرگ دی دا شهادت دیا دا شهادت سمر لویا مرتبه دا اللہ نبی تمنا کری لودتو ان اقتل فی سبیل اللہ زمازنه وای دا غواړي چې د الله په لار کې مړ شم بیا ژوندې شم بیا مړ شم بیا ژوندې شم بیا مړ شم درې ځلې وی هغه تعالی د قرآن په زده کړه باندې درکړي ای هغه مرتبه ته تا په کور کې رسیا چې صرف قرآن لغاله او طلب د قرآن وکړي د زده کړې د قرآن طلب وکړي او یا چاته د خودنې طلب وکړي قرآن چاته اوخ کله چې قرآن وی کنه نوم بده نه بدل کی الله نوم بده بدل کی صحابه کرامو کې قران کریم تبدیلی راوست د دې په سبب باندې الله تبدیلی راوست اے دا ابوبکر نے صدیق جوڑ کو چا قران دو عمر نے فاروق جوڑ کو قران دو عثمان نے غنی جوڑ کو ذن نورین تے جوڑ کو قران دا علی نے حیدر جوڑ کو قرآن دا مجموعات الصحابہ نے سو جوڑ کڑا صلحہ نیکان اللہ تا اعلان کئی کرنے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ
الله راضي دی د دیونه او د یا خوشاله دی د الله نه. دا ژوند ولک څه بدل کو قرآن یې راغستی او منګولې لګولې وې په قرآن باندې عمل کړی دیو جن الله دنیا کې زیره دی ته راولي قومونه الله د دې وزلول. مسلم کې روایت دی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله پورته کیا د قرآن د لستلو د وجنا ډیرو قومونو لرا ويدعو بآخرين او الله د قرآن په پرې خوستلو باندې ډیر قومونه ذلیل کیا. قرآن ته شاکیات ولی کلوی خاندان ولی نیا و د خاندان نومی مرکش نس نابود شا او چې کلا وړو کې خاندان والی لیکن قرآن یو چتای. عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابی گورنر کړه آغا په جنگلاتو باندې یو ناظم بل مقرر کړي ابن ابزن هم داغو. عمر گا شوکړلال تلاړي پښتنه وکړلاوي د جنگلاتو ناظم دي څوک مقرر کړي آیل ابن ابزا دا گورنر ته غوسه شو وی ولې دا خو غلام دی ان ویل دا د امیر لایق دی چې تا د امیر مقرر کړي. هغه صحابه ته یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین انه صاحب القرآن دغه ابن ابزا دا صاحب قرآن دی د تډیر قرآن یاد دی. نو عمر وتوي ما د الله د رسول الله اوریدلیو چې ان الله يرفع بهذا الكتاب الله د قرآن په وجبانې ډیرو خلکو لا پورته کوي. ابن ابزا اگر چې غلام و داغي باوجود ما امیر ولې جوړ صاحب قرآن وکړه. صاحب قرآن ګور ډېر د قرآن د وجه ډېر مخکې دنیا کې هم آخرت کې هم قبر کې هم صاحب قرآن به مخکې. بخاری روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلم غورا بهترین انسان پتا سو کې هغه دی چې قرآن زده کې او بل چاته اوخیا نور ته اوخیا دا غوره سره. نو قرآن کریم ګورا لوی د شرافت کتاب دی لوی د فضیلت کتاب دی مراتب ته درسیا لوی مراتب دل درکې. نو هر کله چې قرآن کریم بیانول د قرآن درس او تدریس کول د ټول نه غوره عمل دی. نو قرآن والا ډیر زیات اخلاص هم پکار دی چې صاحب قرآن کې اخلاص چې کله د انسان عمل کې اخلاصي کنه نو مخاطب باندې اثر ډیر کوي او داغي خبر یا د امت د فاره د اصلاح سبب او ذریعہ ګرځي. صحابه کرامو کې اخلاص دای خبره و ساده وا وړه با لګا با لیکن زه به ډیر نیولو زه به ول ډیر نیولو اخلاص په عمل. نو د قران کریم په بیان اول په وخت اخلاص پکار دی ځکه چې عمل بغیر د اخلاص نه قبليږي. عمل کې د اخلاص نشه قبليږي نه. دیو جنا حذیفه وی من قرأ القرآن چاچ قرآن ولسلو ثم اثر الدنیا بیای غرواله دنیا لورکو نوی دی سڑی ایمان نه راوړیا پایاتونو د الله او اذا شو یکونا بآیات الله من المستهزئین وېدا سړی د الله پایاتونو پسې اسی مسخره کیا ټوکې پسې کوي. اخلاص په عمل کې پکار دی. ګوره دنیا و پینه نه طلب سوا پینه غواړي نه مرتبه و پینه نه غواړي ووټ نوټ و پینه نه غواړي مشریان و پینه نه غواړي. قرآن د الله کتاب دی
او دا د الله کتاب مفت خلق ته خای، مفت به خلق ته خای دا قران. نو په عمل کې اخلاص راوستل پکاري. تعلیم هم چې ناسي کنه نو دا د په نیت د زده کړې باندې کی او بیا به مخکې بیا راشي ان شاء الله. هلته به زه تذکره وکم اخلاص په تفصیل کې چې کله یو سړی په نیت د غرض باندې ناس یا په نیت د اعتراض باندې ناس یا د استاد د عیبونو نه ځان لون کون کینا نو دیل الله علم پوانه ور کوي د قران. او کله انساني خطا ته نوش ځکه موږ هم انسانان یو هم خطا به کیږي زمونږ نه وان خطا به زمونږ او سا قصدن نه اما یا سبقت لسانی وی یا نسیانن هیر بیان شوی وی یا به سبقت لسانی شي نه نبتا استهزاء نه جوړي آی نبتا ټوکه نه جوړیا اب عیب نه غنیا ځان بړون کون کې اعلی بدلا د قران په الله درکې. نو طالب العلم لم اخلاص ته او دانګیا صاحب علم لهم اخلاص پکار چې دوه عمل کې کله اخلاص دې د وجنا علما وی چې کله مخاطبین او تا د لستون کینا فائدہ نرسیږي یعنی مخاطبین ناس سامعین ناس ایله څه پیدا نرسیږي دای په اعمالو کې څه زیادت ناراض ایمان کې څه تقویت نه پیدا کی فکر آخرت وسره نه پیدا کی دنیا نه نه توریږي او قران اوریا او یو صاحب قران او توای وې دا د فکر وکي یاد د لستین کې نیت خراب دی یاد اوریدونکو نیت خراب دانشي کېدلې چې قران دی او صاحب زړه دی اثر نه کوي. دانشي کېدلې چې قران دی او ایمان کې د زیادت ناراض استعمال کې د قوت نه پیدا کی تاکہ د اخلاص نه پیدا کی اتباع د الله او د رسول نه پیدا کی دا کېدلې نشي. او چې کله نکی کنه نو بیا باندې خرابي یا مستانه خرابي یا بدلستون کی نو پکار دار چې مونږ نیت خالص الله د رضا کو چې کله نیت خالص الله د رضا کنه نو دا غینه پیدا دا ډیره خوري. اخلاص په عمل کې سره دا ضروری دی. نو ان شاء الله اند عنوان با په اخلاص باندې وی ورځ جمعه دا نو دې د وجنه مختصره درسم وکړل فضائل قرآن باندې چې خلک جمعه د پاره تیاری وکړي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.